السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام بچو خیر. الحمدلله ډاکټر صاحب خیر دی جی. ډاکټر صاحب د معدې په حواله سره نن زموږ د کتونکو لپاره چې دی یو میسج راکړي. ډیره مننه بچو تاسو خپل ټایم وستو او قبل هومیوپیتیک ترالی د معدې لپاره خو ما ډیر شي ویډیوګانې کړې دي په ټیک ټاک باندې ما اویلیبل هم دي مختلف مسایلو باندې ما باس کړی هم دی. ا دې نه علاوه که پرته تاسو ډیټیل سره تفصیل سره ویډیو ګورئ زما د کتونکي زما د فالوورز چې دي نو د مینوال چې زما کم دي نو د دې زما یوټیوب چینل چې دی پای کې په تفصیل سره ما په هر یو ډیزیز باندې باس کړی دی نو هغه دې وګورئ خامخا او هغه دې سبسکرایب کړي نو ان شاء الله مزید ډیټیل سره ویډیوګانې هلته کې موجود دي او تاسو د معدې خبره وکړه د معدې لپاره موږ سره مختلف مسایل د معدې که نه مطلب چې یو سړی دی هغوی زما معده ده په هغې باندې بوج دی زما ډوډۍ خواته نه کېږي لوډ کېږي را باندې ډوډۍ او دا مطلب چې دا وزن مې چې کوم دی کمیږي وزن ډوډۍ مې خواته نه کېږي وزن لکه زما کمیږي ورځ تر ورځه کمزوری کېږم نو د هغه دپاره د ضروري خبره دا ده چې ټول نه اول خو هغه د معدې لپاره موږ ورته یو دوه ټسټونه ولیکو چې هغه ایچ پایلوریا په سټول کې او په دا کې په بلډ کې موږ وګورو چې یاره داسې مسله خو شته نه که نه نور د هغه کوم علامات چې دي هغه راشي او موږ ته کښېني او د هغه کوم علامات دي هغه موږ ته پوښتنه وکړو او هغه علامات هم وګورو چې یاره دلته څه مسله ده نو د هغې لپاره هغه ته موږ بهترین ټریټمنټ ورکولی شو بهترین ټریټمنټ د بهتر نه بهتر ټریټمنټ انشاءالله هومیوپیتیک میډیسن باندې د معدې د بهترین نه بهترین علاج کېږي نو هغه له پکار چې هغه د یو ښه هومیوپیتیک ډاکټر سره مشوره وکړي یا پرس که موږ ته راتلی شي کابل هومیوپیتیک ته وزټ کولی شي دلته دې راشي که پرس کې یو سړی دلته کې نشي راتلی هغه آوټ اف ډسټرکټ دی یا آوټ اف کنټري دی نو هغه زموږ سره په ټیک ټاک یا په واټساپ باندې یا ډایرکټ په کال باندې زموږ سره رابطه کولی شي خپل علامات او خپله مسله موږ ته تفصیل سره بیانولی شي یو انشاءالله هغو ته موږ ټریټمنټ داسې هم ورکولی شو لکه هغو ته ویلی هم شو هغو ته په ټي سی ایس باندې یا په لیپټ سروس یا په کوریر سروس باندې هغو ته میډیسن موږ پرووایډ کولی هم شو.